ټولو ملګرو ته په جمع السلام علیکم. زمونږ چې کومه دا راغونډه ده نو دا د کوم د قصابانو کومه کمیونټي ده د شب قدر نو پبلک هیلث پوینټ اف ویو سره به مونږ چې کوم دی په دې کې د لمپي سکین حوالې سره خبرې کوو چې انساني صحت باندې د دې څه اثرات شته او که نه. زمانه مخکې صدر صاحب تاسو ته ډېرې جامع او ډېرې مزیدارې خبرې وکړلې چې هم د ایډمنسټریشن حوالې سره هم د دې یوز حوالې سره او دغه رنګې احمد بایوم تاسو ته ټیم په ټیم باندې وویلې چې دا کومه بیماري یا کوم وبایي مرض چې کوم دی په دې څاروو کې راخور شوي دی چې کوم ته لمپي سکین ډیزیز وایي یا د غوټو بیماري ورته مونږ په عام الفاظو باندې وایو. نو زه کو تاسو ته پبلک هیلث پوینټ اف ویو سره دې خبره وکړم نو داسې بیماری چې کومې د څاروو نه انسانانو ته لګي هغې ته مونږ زونوټیک بیماري ویو یا زونوټیک ډیزیز ورته مونږ په خپله ژبه کې ویو. نو دا کومه لمپي سکین ډیزیز چې کوم دی دا مونږ سره په هغه کیټیګري کې نه راځي. مطلب دا دی چې دا بیماری انسان ته د لګېدو نه مطلب د دې کو څوک پای استعمالوي او کو غوښه استعمالوي نو انساني صحت ته د دې چې کوم دی نه څه مضر اثرات ورځي او نه په هغې باندې نور څه منفي اثرات مرتب کوي. نو په دې پلیټ فارم باندې د دې میډیا ټیمز مخکې زه د دې خبرې بار چې کوم دی مونږ مخکې په سوشل میډیا باندې یا نور میډیا اباسین ریډیوز باندې مونږ لګیو چې د دې انساني صحت باندې هیڅ قسمه منفي اثرات نشته دی دا بیماری انسانانو ته نه لګي. نو او بله خبره دا ده چې دا بیماری چې کوم دی سپیسیفیک ته صرف غوین څاروي ته مطلب دا دی چې په ځناورو کې چې کوم غوین څاروی دی نو زیات تر چې کوم دی یا زه به دا ووایم چې 99.9% چې کوم دی د دې نه متاثره همدغه غوین څاروی دی. او بیا مونږ چې راشو د غوښې استعمال ته نو د شب قدر حوالې سره چې مونږ وګورو نو 95% یا 98-98% پورې چې کوم دی زموږ شب قدر کې چې کوم د قصابانو کمیونټي ده یا چې کوم د غوښې استعمالولو والا خلک دي نو هغه غټه غوښه د میخې او د جوټې غوښه استعمالوي. نو دا بیماری چې کوم دی دغه څاروو ته دا نه لګي. نو زه د دې پلیټ فارم په ترو باندې تاسو ته دا یقین دهانیم کومه چې زموږ د شب قدر چې څومره قصابانو کمیونټي ده نو دوی 98% چې کوم څاروي حلالوي نو هغه میخین څاروي حلالوي او په میخین څاروي کې چې کوم دی دا بیماری نه راځي. او زه بار هم وایم چې کو انکیس دی صحتمند غوین څاروي هم حلالوي نو د دغې بیمارۍ یا د دغه چې کله کم بیمار وخلې څاروي وي او هغه مونږ استعمال کړو نو د هغې میسیج ورکول غواړو چې د دغې خلکو چې کوم دی مطلب چې څومره کمیونټي ده زمونږ د قصابانو نو دلته په مسلسل توګه باندې زمونږ محکمه لایف سټاک اینډ ډیری ډیولپمنټ ډپارټمنټ خپل ټیمز دي چې هغه راځي او ریګولر د دې خلکو چې کوم دی د صفایي صورتحال چیک کوي د دې چې کوم څاروی دی د هغې چیک اپ کیږي او اوس چې دا کومه وبا راغلې ده نو زمونږ د محکمې نه خصوصي هدایات چې کوم دی د دې باره کې ایشو شوي دي چې هغه په ریګولر توګه باندې په مسلسل توګه باندې چې کوم دی راځي هغه ټیمونه زمونږ د محکمې او دې سره چې کوم دی دغه کوآپریشن کوي چې د حلالي نه مخکې هم د دې څاروي چیک کیږي او د حلالي نه بعد د دوی چې د څاروي کوم اینا وغیره دایي نو دا هم د دې ریګولر چیک اپ کیږي. پس د هغې نه چې کوم دی هغې باندې اوکې سټیمپ راځي او دا بیا زمونږ کنزیومر کمیونټي ته چې کوم دی مخکې ورکړي کیږي او استعمالیږي. نو زه به حیثیت انچارج سیول ویټرنري هسپتال شب قدر دا تاسو ته ریکویسټ کومه چې کومه غوښه هم دلته په شب قدر کې استعمالیږي بالکل دا د حفظان صحت چې کوم زرعي اصول دي د هغې مطابق تاسو ته چې کوم دی دا پرووایډ کیږي او دې کې هیڅ قسمه داسې خراب څاروي بیمار څاروي یا کمزوري څاروي چې کوم هغه د مختلف بیمارونو د لمپي سکین نه علاوه نورو بیمارو والي نو هغه نه زمونږ محکمه یا زمونږ ډاکټران اجازت ورکوي او نه خپله دوی چې کوم دی د دوی چې کوم صدر صاحب دی یا د دوی خپله کمیونټي ده د هغې خپل یو یونین دی نو په هغې کې باقاعده چې کوم دی دوی خپل په هغې کې څه مطلب څه رولز اینډ ریګولیشنز هغې ایښي دي چې مطلب غلط شیز به چې کوم دی خپل مونږ کنزیومر له نه ورکو. نو همدغه یقین دهاني زه تاسو ته کومه چې د دې قسمه څاروي چې لکه لمپي سکین په هغه باندې تیر شوي دي یا وخلې دي یا په لومبي سټیج کې دی صحیح ده نو که د هغې پی وي او که د هغې غوښه وي دا قابل استعمال ده د دې چې کوم دی دا بیماری انساني صحت باندې هیڅ منفي اثرات نه غورځوي
او دا بیماری انسانانو ته نه لګي. د دې حوالې سره مونږ صدر صاحب مو ویلې، احمد بھائی تاسو ته ویلې چې په سوشل میډیا باندې چې کوم دی د نن نه 4 سال مخکې 5 سال مخکې مختلف قسمه د سکن انفیکشن تصویران خلک اپلوډ کوي او دا خلک چې کوم دی لګیا دي میس ګایډ کوي. نو په دغه شیز کې هیڅ صداقت نشته دی، په دې کې کوم نقصان وو نو زموږ د محکمې نه به وړومبی آرډر مونږ ته ایشو کېده چې تاسو قاصابان منې کې چې داسې قسمه غوښې خرڅې نه کړي. صحیح ده. یا د پبلک هیلث حوالې سره چې کوم دی په دې باندې به قومي ادارو اکشن اخیسته چې دا بیماری چې کوم دی انسان ته لګي، لہذا چې کوم دی